الذي لا مانع لحكمه. ورپسې متن د متن سوال غوي ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله المعارضين لأعدائه. ټول خو نه کېږي، برحال کوم ځای ته چې ورسې درود شریف ووایي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي، دا الذي اسم موصول لے، لا مانع لحکمه، دا جملہ معطوف علیہا، اغا معطوف اولا ناقض لقضائه، دا وربانی عطف معطوف سرد معطوف علیہنا چلہ کی گی لپارد موصول کہ الذی موصول سرد سلینا دا جزء اول لحاظ سرا کہ الذی دی لحاظ سرا دی اعتبار سرا صفت کی گی لپارد موصوف کہ اسم الجلال اللہ، بس اگر موصوف سرد صفتنا مجرور کی گی لپارد جار کہ للہ دی، او جار مال مجرور ظرف مستقر اختص پوری کلام پکی دپارا دا اختصاص دے. دغا جملہ فعلیہ خبریہ خبر کی گی دپارا دا مبتدا چ الحمد مبتدا دا، مبتدا سر دا خبرنا جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً او انشائیہ مانا. دا ملینو دا پارا دا ترکیب دی، طالبانو ترکیب بل جانا. نو اس کو تاسو چې مناظره رشیدیه وای نو یا خو مولینې وای کنه، په دې وجه باندې مې دغه د مولینو ولا ترکیب درته و. لا مانع لحکمه، د دې نه وړاندې شرح کې صاحب د شرح او فرمایل چې د اسم جلال دپاره یا د اسم جلالت دپاره چې کوم صفات راوړی شو. ما تاسو ته هغه سوال ذکر کړی و که درته یاد وي، لکه څنګه چې د علامتون اطلاق الله باندې جایز نه دی، نو د جلالت اطلاق دې په الله باندې جایز نشي، او هغه ایهام د تانیث پکې شته دی، د دې د وجې نه جایز نه دی. نو د تسلیم په صورت کې، تسلیمی صورت کې اسم الجلال وایي، او کنا اسم جلالت نه تعبیر کوي، هغې لپاره جوابونه دی. خو دا څه څیزونه د ځان سره خیر دی دا نوټ کوئ. هغې وجه دی چې کله کله یو څیز بنده ته یاد شي، هغه بیان کړي، خو مرور زمن سره کله چې هغه قید کتابت کې بند نه کړی شي نو بیا هیر شي. ما ته یاد شي اوس نه 35 سال وړاندې یا کم و بیش
استاد صاحب سورې فاتحه کې و خبره کړې تاسو زبردست خبره وا ډیره با معنا وا ډیره زبردست وا وروسته ډیر زیات ما استاد نه کوشش وکړو چې هغه په رایات کړم لیکن استاد صاحب ماته نه یادېږي ما سړي اوس پورې داسې دي لکه صحابه کرام چې څه قرآن شریفونه الله صحیح سي د قرآن شریف د هغې الفاظ او معنی دواړه منسوخ کړی شوي نو چې منسوخ کړی شوي نو هغه معنا لفظ دواړه د ذهنونو د صحابو نه الله واغسته چې خارج شو بهر شو دومره پوهېدل چې څه څیز موږ ته یاد و اوس څه اوس نشته ځکه شپې تهجد وکړو چې کله قرآن ویو د هغوی اراده وه چې موږ به دغه حصه وایو لیکن هغه حصه په ذهن کې نه وه نو کله داسې وشي چې استاد ته معلم ته شیخ ته څه څیزونه عموقي مناسبت باندې هغه وخت کې سوالونه حاضر شي هغه حافظې نه راوځي لیکن وروستو بیا هغوی ما څه خبرې کړې وي نو هغه هېري په دې وجه باندې بعضې څیزونه لیکل دا ضروري ځکه وایي که نه العلم صید والکتابة قید علم ښکار دی او لیکل قید دی نو دا ضبط تحریر کې چې راشي سپرد قلم شي هغه ډېر ښه ذهن باندې ډېر اعتماد نه پکار نن سبا خو دا څه پوچ هوایي ذهنونه دي د ګناه نه ډک نو که ته دلته علم وکړې او بهر وځي یو نامحرمې باندې د نظر پرېوځي نو هغه ذهن دې بیمار شو خراب ذهن شو ذهن روغ ساتل دپاره تقوا پرهیزګاري ذهني پاکیزګي دا ډېره ضروري ده ډېره لازمي د دې نه بغیر ذهن نو زه تسلیمي صورت کو ټیک ده اسم الجلال وایا هیڅ حرج پکې نشته مو وایا اسم جلالت اسم الجلال لیکن کوي نو بیا وایا چې چرته چې تا موجود وي نو ایهام د تانیث شرط دی ایهام د تانیث هغه ځکه وي چې ذهن هغه طرف ته متوجه کیږي ما فيه تانیث تا ما فيه تاء التانیث لفظ تا چې کله توجه د ذهن د انوثت راځي ذهن د هغې نه اخذ د معنا د انوثت کوي نو هغه صورت کې ایهام صحیح دی ایهام یا وهم فرق رشتہ دے خان وهم ایهام کی فرق دے نو کنی بیٹی دی لکه ذات لیکن تاشتا کنا ذات اللہ عین اللہ نفس اللہ نفس اضافت ہم اللہ کا قرآن کے ثابت تھے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک سربانی پوری شوئی او دا غي مثال دغه یو ذات هم دی برحال براحت استحلال خود دی کی
د کتاب په خطبه کې داسې الفاظ راول چې مقاصد د کتاب ته په هغې باندې اشاره کولی شي. دې ته براعت استحلال وایي. نو یو خو د الله حمد دی، لا مانع لحکمه، د الله د حکم د پاره مانع نشته. حکم کومو ملګرو چې شرح عقاید ویلې دی، نو هغې ته به د حکم معناګانې معلومي. عام طور سره د حکم و معناګانې دلته چې کوم حکم دی لا مانع لحکمه، د الله د حکم د پاره مانع نشته چې حکم کوي. دلته د حکم نه مراد، د حکم نه مراد امر تکوینی د باری تعالی. امر تکوینی، اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون. ځکه چې کوم حکم تشریعي دی یا احکام تشریعیه دي، هغه حکم تشریعي یا احکام تشریعیه چې هغه متوجه دي مکلفین ته من الانس والجان، من الرجال والنساء المکلفین، نو هغوی کې څه منونکي دي او څه نامنونکي دي، څه مانعین دي او څه متمثلین دي، منفعلین دي، متاثرین دي. لیکن احکامات تکوینیه د الله تعالی هغې دپاره اشجار، احجار، نباتات، ثقلین، سماوي مخلوق، ارضي مخلوق، څومره چې دي ټول آمنا وسلم. هغه ابو جهل مني، نمرود، قارون، فرعون، حامان او حضرت آدم علیه السلام او شیس علیه السلام او موسی علیه السلام او حضور علیه السلام ټول. نو لا مانع لحکم، نشته مانع لحکمه، د پاره د حکم د الله تعالی، د هغې دپاره مانع نشته. اوس وایي چې علم فن مناظره کې منع یو خاص اصطلاح ده. منع یو خاص اصطلاح ده. اصطلاح نن سبا چې کومې مناظرې کېږي دا خو د مجانینو مناظرې وي، د لیونو مناظرې وي، د بې حیا خلکو مناظرې وي، او چې کوم جاهلان وي نو دې وخت کې هغه وایي زه مناظره کوم. ځکه مناظرې کې تاسو پته ده دعوه وي، مدعا وي، مطلوب وي، مسئله وي، نتیجه وي. دا ټول یو چیز دی، اعتباري فرقونه دي. هغه مسئله، مدعا، مطلوب، نتیجه، موضوع، محمول باندې مشتمل دی. مبتدا خبر باندې مشتمل دی، اصغر اکبر باندې مشتمل دی،
او کم دلیل چې وروړي شي مقدمتین نه یو مقدمه او موضوع باندې مشتمل ای اظهار باندې مشتمل ای د جملې یو رکن باندې مشتمل ای چې اصغر باندې مشتمل ای هغه ته صغرا اکبر باندې مشتمل ای هغه ته کبرا مخالف به اعتراض کوي چې ستاسو یو مقدمه دا صغرا نه منم یا وتوي ستا کبرا نه منم ولی نه مني وای تا چې کوم قیاس جوړ کړی دی هغه قیاس کې شرایط د انتاج نشته نو چې کله دا دلیل د مقدمتین نه یو مقدمه باندې اعتراض وکي دې ته منع وای په مناظره کې منع یو خاص چیز دی تاسو څنګه چې اوس مناظره اورئ دا په تاسو نه سي کړی چرته نو دا د سي بي توپ مناظري بي توپ مناظري بي اصول مناظري بي ځای مناظري د جهالت نه ډکه مناظري نو دا دعوا معلومه نه دلیل معلوم وي قران دلیل دی کنه بھائی قرآن دلیل دے ہاں عرف عام کی دلیل دے لیکن حقیقت کی د علم مناظری د اصول مطابق جز د دلیل دے دلیل نہ دے جز د دلیل دے لکه دلیل دو چیزونو نه جوړیږي شریعتو کې شرعیاتو کې اکثر و بیشتر یو مقدمه د قیاس یا قرآن یا سنت د رسول یا اجماعی او بل د اصول فقه یو قاعده دی قانون او هغه دلیل چې دنه مرکب کیږي دا غي لپاره شرایط وي کوم چې کال نه همیشته تعلیمي کال کې منطق وایو د دې لپاره وایي